वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रहीम زیم راشد خان د چینل تلاشوند د طرفه مونږ تاسو ته ګرانو ناظرینو دینه مخکې ویډیوګانې وخولي دینه مخکې مونږ یو ویډیو اپلوډ کړی و کاکا ته زیارت باندې مونږ جوړه کړی و هغې نه مخکې و د حسنین کلیکشن هغې نه مخکې پکې هم تاسو وګورئ ډېرې ویډیوګانې مونږ جوړې کړي دي او اپلوډ کړي مو دي نو ګرانو ناظرینو نن چې په مونږ کوم موضوع باندې نن انشاءالله دې پېښور کې ولاړ یو او دا تاسو ته به مونږ ښایو نو هغه دا پروګرام دی چې کم ودونه کیږي خادې وي او کویدنې او مختلف د خوشحالۍ فنکشن وي او هغې کې چې هغه شیز نه وي نو هغه په واده هغه خادي خوند نه کوي نو ګرانو ناظرینو راځئ چې موږ تاسو ته څه ښایو نو راځئ چې اوس وګورو چې کم ودونو کې استعمالیږي او زیاتر ودونو کې هر لیډیز دا وایي چې یاره موږ د خامخا دغه شی واغوندو او موږ د ښه ښکاره شو نو راځئ چې اوس تاسو ته موږ وښایو چې دا فلمي ستاري سوټونه چې تاسو په هر واده کې هر پروګرام کې د خوشحالو پروګرام کې اچولي وي نو راځئ ګرانو ناظرینو چې هغه تاسو ته وښایو چې دا څنګه جوړیږي دا څنګه په محنت جوړیږي او دا بیا هغه دکاندار ته ځي او هغه بیا تاسو څنګه لري نو ګرانو ناظرینو موږ سره اوسئ تاسو ته په دې باندې یو دلچسپ پروګرام وښایو انشاءالله راځئ جی ګرانو ناظرینو تاسو چې څنګه وکړه چې دا د فلمي کار جوړیږي او دا په کومه خوارۍ باندې جوړیږي نو راځئ دې کاریګرانو نه بلک معلومات وکړو تپوس پتې وکړو چې دې کې کم کم مټیریل استعمالیږي او دا دی اوس دې وخت کې دی څه جوړی السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی زبیر بھائی دې وخت کې دا تاسو څه جوړوئ دا شارټ فراق دی ښه دا شارټ فراق دی نو دا تاسو میګزین نه جوړوئ او که نه دا تاسو ته د بار نه اډر راشي تاسو هغې مطابق جوړوئ دا بس کم کار دسی که نه میګزین هم جوړېږي او داسې اډر هم راځي نو اډر چې راشي نو تاسو دې سر څه تصویر وي تاسو ته څنګه پته لګي چې یاره موږ به شارټ فراق کې دا جوړو او دې کې به دا ګلونه اچو دا تاسو چې دې وخت کې کم لګي ګلونه وغیره جوړوئ او دا غیر چاپیره نو تاسو ته هغې دکاندار وئ او د دې سیمپل یې که نه موږ ته دکاندارو چې دا داسې په حساب سره جوړېږي او دې شارټ فراق نه علاوه تاسو نور څه ډیزاین کوئ څه جوړوئ دې کې خو لهنګه هم جوړېږي فراق هم جوړېږي مختلف جوړېږي پکې ښه او دا اصل کې په څونه ټایم کې جوړیږي لکه اوس یو شارټ فراق دا تاسو لګولی دی او موږ به ناظرینو تاسو ته موږ ښایو انشاءالله او مخکې به هم تاسو ته ښایو چې یاره دا په څونه ټایم کې جوړیږي نو راځئ موږ سره دې وخت کې دې خوا ناست یو بل رور دی هغې نه به هم څه معلومات وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی هارونه وروره ته دې وخت کې موږ سره خو ستاسو بل ملګري خبرې وکړې چې شارټ فراق جوړېږي نو دا دې وخت کې چې ته دا ستن باندې دا کم کار ګنډې دې ته څه نوملي دې ته زردوزي نومالي ښه زردوزي نوملي او دې دا څونه ټایم نه ته لګیا دې کې کار کې دا زما 10 کالو شو لس کالو شو او دې نه علاوه چې کم دی نو شارټ فراق کې تاسو لګیا نو دا به څونه ټایم کې ختمیږي دا به یاره یو سبا پورې به ختم شي نن هم شروع کړی دی ښه نو ګرانو ناظرینو د دې د تاسو د خبرې واورئ اوس راځئ چې د دې کارخانې چې کوم مالک استاد دی د جهانګیر استاد هغې نه به څه تپوسونه وکړو هغې نه به د ډیزاینونو باره کې هم تپوس وکړو او هغې سره مونږ خواوشا کې دا نور کار لګېدلی دی لکه شاګردان لګیا دي کار کوي نو د هغې معلومات مو هم تاسو ته درکړو نو راځئ چې اوس د دې استاد جهانګیر استاد نه لږ معلومات
زموږ جهانګیر استاد نه څه معلومات کوو د دې الکانو سره مونږ خبرې اترې وکړو مزید معلومات دپاره به مونږ جهانګیر استاد سره څه خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جهانګیر استاد مونږ د کسانو ستاسو د شاګردانو سره خبرې وکړي نو هغه مونږ سره ډېرې ښې خبرې وکړي نو تاسو مونږ ته دا ووایئ چې دا شارټ فراق دی دې کې نور کم کم داسې ډیزاینونه تاسو ته راځي؟ میگزین هم راځي جی، لنګ هم راځي، فراق هم راځي، شرټ هم راځي چې څه ګاهک غواړي هغه کار ګنډو. نو ګاهک تاسو ته ډایرکټ راځي او کنه تاسو ته د دکاندار په ترو باندې راځي؟ دا بار چې مونږ دې نه مخکې مونږ ورغلي وو دکاندارانو ته وایي سره ښه ډیزاینونه جوړیږي نو تاسو ته آیا دا ګاهک ډایرکټ دلته راوړي کنه تاسو دکاندار نه لئ؟ نه جی مونږ دکاندار نه وروړو جی. او دکاندار تاسو ته درکړي چې یاره او ډیزاین ورسره هم درکوي؟ او جی ډیزاین هم راکړي، میگزین کار راشي هم ګنډو. نو دا تاسو ته چې میگزین دا کار درکړي نو آیا هغه تیار میگزین کنه هغه تاسو بیا په ګوته جوړوي نو هغه څنګه تاسو ډیزاین کوئ؟ نه جی مونږ له پکچر راکړي مونږ هغې نه کار مارو سیټینګ وکړو چې څنګه پکچر یې. او تاسو لکه اوس دا میکسي ده نو دا به څونه ټایم کې لکه په دې څونه ټایم لګي؟ تقریبا دې باندې هفته لګي وای ټول کسان ناست شوي نو. ښه دې باندې هفته لګي. تاسو سره دې وخت کې نور څه داسې کارونه لګېدلي دي؟ شرټ هم لګېدلی جی، لنګ هم لګېدلی ده، میکسي هم لګېدلی ده. نو جهانګیر استاد دا شاته موږ ستاسو دا یو شاګرد ګورو نو دا دې وخت دی لکه دا کم کار دی او دا څه ډیزاین کوي جی دی؟ دا جی زمونږ اډه ټانګ کوي که نه مونږ بیا کار کوو. جهانګیر استاد دا موږ ته ووایه چې کله دکاندار د طرفه تاسو ته کپړه میلو شي نو تاسو هغې سره پیله کار کم یو کوئ؟ دا جی مونږ ټانګ کوو. دا تاسو څنګه ټانګ کوئ؟ دا شاته کاریګر لګیا دی ټانګ کوي لګیا دی که نه. نو هغې نه پس دویمه مرحله کې بیا تاسو څه کار کوئ؟ بیا مونږ پیپر باندې دا ډریس لیکو که نه نو دا بیا مونږ دا چاپ کو. دا تاسو ته د چاپه ښکاري دا بیا داسې چاپه بیا مونږ چاپ کو که نه پالش سره. ښه دا تاسو پهله د بټر پیپر باندې لکه دې کې مونږ ته دا ښکاري دا سوري نو دا سوري تاسو په خپله کړي که نه دا تاسو په مشین کړي که په لاس باندې کوئ؟ نه جی پهله په مارکر باندې ولیکو بیا استن سره سوري کوو که نه ګود کوو ورته هغې ته ګودایي وایي. نو لکه هغې نه پس بیا تاسو دې باندې په دې کپړه باندې کیدئ او چې کم ډیزاین تاسو جوړ کړي نو دا پیپره تاسو دا تور ښکاري دا تاسو پیسه لګوئ؟ دا تور پالش او جی خاورو تیل دی. ښه نو هغې نه پس بیا دا تاسو چې کم لاندې دا جوړ کړئ نو هغې نه پس دا لاندې بیا مونږ ته ښکاري ناظرینو دا د کیمرې په دې سترګو وګورئ نو دغه ترې جوړ شي دا ډیزاین ترې جوړیږي. او جی نو هغې نه پس بیا تاسو دا رنګ چې کم تاسو لګوئ دی کې اوس دا مونږ ته ښکاري جي دا ناظرینو دا کیمرې په دې سترګه باندې تاسو وګورئ دا تاسو ته ښکاري دا چې کم کار شوی دی نو دا به دی نه مونږ دا تپوس وکړو چې دا ډیزاین چې کم دی نو دا دی بیا خپله خوښه باندې کوي دا رنګونه ورکوي او که نه دا هم د ګاهک او د دکاندار په خوښه کوي؟ دا جی څوک وایي ګولډن کې سیټ کوي که نه مونږ ګولډن کې هم سیټ کولی شو چې څوک وایي وایټ کې سیټ کوي مونږ وایټ کې هم سیټ کوو. او دې نه علاوه چې کم دی نو دا زیات تر دا دې ته نوم ساري د دې نومونه خو هم راکړه تاسو مونږ ته ووایي چې دې کې دا څه استعمال شوي دي؟ دا خو پهله جی مونږ کوو که نه اري ورته وایو هغې کې ریخم استعمالیږي تیله استعمالیږي لکه بعد دې وخت تاسو مونږ ته دا خو د لفافه کې را پراته دي دا دې ته څه نوم لري؟ دا لږ روباسي د کیمرې په سترګه باندې لږ زمونږ جي کیمرامین صاحب ته وایي چې لږ د دې زوم والي جي او دا اوښئ دې ته څه نوم لري؟ دې ته جی کوره وایي کټ کوره. ښه دا کوره نو دا زیړوالی او دا چمک چې ورکوي دا کوره ورکوي؟ او جی دې علاوه دې کې تاسو دا مونږ ګورو نګونه استعمالیږي دا تاسو لږ د کیمرې زه به خپل جي کیمرامین صاحب ته لږ خواست وکړم چې دا د کیمرې په نظر دا وښایي جي دا څه شی دي؟ دې ته جی نګ وایي دا نګونه دي. ښه دا نګونه هم په دې کې لګېدلي دي نو دې کې غټ نګونه مي واړه نګونه مي؟ او جی مختلف ډیزاینونه دي واړه غټو چې څنګه تاسو وایي هغه شان مونږ کار ګنډو بیا. ښه نو لکه چې کم ډیزاین تاسو ته دکاندار درکړي یا تاسو ته چې هر ځای نه اډر راشي نو تاسو د خیره سره لکه هغه ډیزاین جوړ کړئ او بیا دکاندار ته حواله کړئ؟ او جی ښه نو دا تاسو وکړه جي چې دا مونږ سره جهانګیر استاد او دې باره کې مونږ ته دا وښولو دا تاسو هم کته چې دې وخت کې دی لګیا دي دا کارونه هم کوي او مختلف دا تاسو ته وښول چې دې کې کورم لګي دبکم لګي نقشیم وغیره چې څونه د شرټ دوپټه او چې هر قسم څونه چې د ودونو کې دا تاسو استعمالوي کویدن واده چې هر خوشحالي وي نو دا تاسو چې کم بازار کې په دکانونو کې ګورئ نو دا هم دلته کې دغه شان اډر راشي او دلته کې جوړیږي دا ډېره په خوارۍ جوړیږي ډېر محنت پکې لګي دې کې کم از کم د هفتو کارونه مي نو دې کې داسې کارونه هم راشي چې په هغې 2 هفتې هم لګي. ناظرینو
هغه پیله مرحوال چې کم د سوټ نه ابتدایي کار پې کېږي نو دې وخت کې موږ تاسو ته ښایو چې دا ابتدایي کار کم روان دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا تاسو څه کوئ جي؟ دا مونږ اډه ټانکو. دا چې کومه کپړه راشي نو پیله کار تاسو اډه ټانکوئ جي؟ ها پیله مونږ اډه ټانکو او هغې نه پس بیا مزید نور کار هم پې کوئ؟ اینه بیا خاکې چې جوړوم ډیزاین اینه بیا بس مخکې شو. دا تاسو ګورئ چې دا کم مرحوال کار پې شروع کېږي دې نه پیله کپړه راشي او کپړې نه پس دا اډه ټانکېږي. دې اډې ټانکېدو ته وګورئ دا د لرګي یو قسم یو فریم جوړ دی چې دا معلومات په موږ تاسو نه یو بل تپوس کوو دې ته څه نومه دي؟ اډه نه دا څلور لرګي دي دې ته څه نومه دي؟ دا یو وړوکی لرګی چې دی دې ته شمشرک وایي او دې ته اډه وایي. دې ته څه وایي؟ دې ته شمشرک وایي او دې ته اډه وایي. ښه دا تاسو کتو دې ته شمشرک وایي چې دې کې میخونه لګېدلي دي او دې میخونو کې بیا دی خپل یو ګریپ لګولی دی. د دې ګریپ په ذریعه باندې دی دا کم کار چې دی کم دا جالۍ والا کار ښکاري نو هغه دی سره دی ټانک کړی دی. نو د دې په ذریعه باندې دا تاسو ګورئ چې دا ټول کار دی روان کړی دی او اوس په تاسو ته مخکې موږ ښایو چې دی کم کار فاینل کړی دی د هغې به یو نظاره هم تاسو ته وښایو. راځئ د هر یو مرحله نه پس او موږ تاسو ته مکمل ډیټیل درکو چې دې نه پس کم یو ډیزاین جوړ شي او هغې باندې محنت کیږي. دا دی د سهار نه واله ماښامه پورې ناست دي او د دې لاسو په کار باندې دی لګیا دي یو ستن وخي هغې نه یو ډېر مزیدار ډیزاین جوړ شي او هغه ډیزاینونه بیا تاسو هر قسم واده کې کویدن کې چې څه د خوشحالۍ پروګرام یې هغې کې اچوئ. نو ګرانو ناظرینو راځئ چې اوس مخکې کارخانو ته هم ورشو. مخکینه کارخانه تاسو ته وښوله هغې نه پس موږ دویمې کارخانې ته راغو او دلته کې به موږ انشاءالله تاسو ته ښایو او د دې کاریګرانو سره به تاسو موږ ملاقات هم کوو او د هغې تاثرات به موږ تاسو ته بیانو. نو راځئ ناظرینو چې موږ د دویمې کارخانه کې هم تاسو ته د کاریګرانو سره میلو کو او د هغې تاثرات تاسو ته وښایو. ناظرینو څنګه چې تاسو ته موږ وښول دلته کې ډېر ینګ هلکان هم ناستي او زمونږ نظر په یو داسې سړي باندې راړو چې د هغه کم از کم دی کې 40 سال په دې کار کې وشو. نو راځئ چې هغې نه لږ تپوس وکړو چې آیا که ستاسو دونه عمر دې کې وشو نو دې کې تاسو څنګه تاثرات او څه مو محسوسه کړه. نو راځئ جي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله جی. ستاسو نوم څه دی جی؟ محمد جاوید جی. ستاسو څونه عمر وشو په دې کار کې جی؟ زما جی تقریبا 35-40 سال وشو جی. ها 35-40 سال نه تاسو دا کار کوئ؟ جی جی. نو دې نه علاوه هم تاسو مخکې کار کولو که نه بس په ښه بد پوه شوي همدغه کار کوئ؟ شروع نه ما همدا کار کړی زده کړی هم دی بچپن کې جی او اوس کوو جی. ښه نو دا تاسو چې کم عمر دی کم از کم 55-60 سال عمر به وي ستاسو جی؟ انشاءالله. نو دا خو ستاسو د آرام عمر دی او تاسو په دې وخت کې هم داسې محنت کوئ نو داسې څه وجه کیدی شي چې یاره تاسو په دې عمر کې هم لګیئ او خپل محنت کوئ؟ بل جی د هر انسان خپل معاشي تقاضي وي جی او بال بچ الحمدلله الله ډیر شکر جی چې حالات زموږ بس روان دي الله ډیر شکر. ستاسو بال بچ څومره دي جی؟
زما جی درې هلکان او درې جینکۍ دي جی. نو الکان سبق وای کنه هغه کارونه کوي؟ هلکان جی جینکو سیکنډ ایئر پورې جی دواړو جینکو سبق ویلی دی جی او یوه مشرۍ رخصت شوه جی د هغې رخصتي وشوه او بله جینۍ یو سیکنډ ایئر کې ده جی. او الکان هلک جی بس کور حالات ته هغه وکته جی هغې د وجې نه اتم کې هغه سکول پرېښود. کور حالات یې مونږ ته وکته چې تکلیف کې دي دوی نو ذهني بس ټارچر شو جی. هغه ما ته وی یاره ابو زه سبق نور نه یم زه به خپل کار کوم. زما زړه ډېر سخت ودرځېدو. ما هغه ته وویه بچه تر کومې پورې زما سا روانه ده سبق مه پرېږده. خو بس د حالات د وجې نه زمونږ کمزوري یا زمونږ بېوسي هغې د وجې نه دا زمونږ واړه ټارچر کېږي. حالات ته چې د کور ګوري نو خامخا د هغوی په ذهن بوج راځي. نو بس الله دی الله خوشته جي شکر الحمدلله چې الله زمونږ نظام چلی او هر څه زما د رب قبضه. تاسو دلته څومره ټایم کار کوئ؟ سهار نه تر ماښامه پورې لکه څومره ټایم کار کوئ؟ زه جی دلته یوه شپه زه دلته کارخانه کې کوم جی زه 10-11 پورې د شپې کار کوم سهار 7-8 نه واله او چې که کور ته ځم جی بیا 12 غنټې 13 غنټې زه کار کوم جی. نو تاسو 35-40 سال په دې کې وشو او مخکې ستاسو ګزاره څنګه وه او په دې وخت کې ستاسو ګزاره څنګه روانه ده؟ یاره جی حالات بس الله په قبضه کې دي او ډېر په تکلیف کې زمونږ دا کم پراسس و جي د واړه ماشومانو تیر شو ډېر په تکلیف کې. نو بس الحمدلله الله اسانه کا او زمونږ ښه سپینه جي سپینه خبره هر چا ته به ښکاره کوو چې هر څه زما د رب قبضه کې دي. زمونږ ملګرو هغوی مونږ سره ښه تعاون کړی دی جي او الله دې هغوی سره ټولو سره ښه وکړي جي او څه به خپله منډه تړله واله نو د خپلې محنت د خوارۍ الله دې کې ډېر خوند ایښی دی جي او خوږوالی ایښی دی او برکت یې ایښی دی. الله مدد چې مونږ سره وي جي هر قسم تکلیف او مشکل الله حل کوي جي چې مونږ هغه نه مدد وغواړو. یو بل تپوس کوو تاسو به کم از کم لکه څومره ټایم لګوئ او تاسو سره دلته کې د میاشتې پیسې درکوي او که نه تاسو سره هفتواري پیسې ملاویږي؟ زما جي دلته زمونږ د کار دا نظام دی جي چې مونږ ته د هفتې په هفتې پیسې ملاویږي جي. او جي نو هفتې تاسو ته څومره تقریبا پیسې جوړوئ لکه هغه ستاسو لاسه پورې ده؟ جی زما خپل ټایم لاس مزدوري ده جی چې څونه ټایم به زه لګوم جی امره به ما ته پیسې ملاویږي جی. هسې جي یو تپوس مونږ بل کوو لکه تاسو خو به هم په دې زړه کې لکه تاسو به هم دا وایي چې یاره دا زما د آرام ټایم دی او زما هم دا زړه غواړي چې یاره زه هم آرام وکړم زما بچي داسې وي نو تاسو دا سوچ تاسو ته راځي؟ یاره جی تاسو یقین وکړئ چې دا ستاسو د دې پروګرام د وساطت د وجې نه یا الله دې تاسو سره ښه وکړي چې دا آواز زما د زړه کم پټ دننی آواز و ما چا سره نشو کولی ستاسو د دې چینل د برکت دا آواز زما د دې زړه نه زما خولې ته راغی او دا به زه کول غواړم زما هم زړه غواړي چې زما بچي دې ښه تعلیم حاصل کړي زما بچو ته دې ښه تربیت میلاو شي زما بچو ته دې ښه مخکې وسایل میلاو شي چې دوی مخکې شي. الحمدلله زه خپلو بچو ته ګورم بلکې زه دا ماشومانو سني واړه ماشومان دي زه دوی ته ډېر بغور ګورم چې دې ماشومانو کې کوالټي شته خو دی جي. او جي دا تاسو کتو مونږ سره لا مشر او مونږ تاسو ناظرینو ته دا ښایو او تاسو ته مونږ دا وایو چې داسې ډېر کارخانو کې به داسې ډېر ضعیف العمر کسان وي بېوسه کسان به وي او هغوی به هم ستاسو په وسادت باندې ناست وي چې یاره تاسو امداد وکئ مونږ سره. نو مونږ تاسو ته خواست دا دی مونږ به په دې باندې د دې نمبر هم ورکو نو چې څوک دی سره امداد کول غواړي نو په دې سکرین باندې تاسو دا نمبر ګورئ نو دا نمبر به مونږ انشاءالله ورکو نو تاسو ډایرکټ دی سره هم رابطه کولی شئ او چې څه قسم له مدد وي او څه قسم له امداد وي نو هغه تاسو وکئ نو انشاءالله تاسو ته به مکمل دی کې ثواب ملاویږي. راځئ ناظرینو چې د نورو نه هم څه معلومات حاصل کړو.
ګرانو ناظرینو مونږ تاسو ته دې وخت کې یو بل بزرګ هم ښایو چې هغه هم دې کارخانه کې د کاریګرۍ په حیثیت باندې کار کوي. نو راځئ ناظرینو چې مونږ هغه بزرګ سره هم تاسو ملاو کړي. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम क्या है जी? अब्दुल हमीद. अच्छा अब्दुल हमीद साहब, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये कम से कम 40-45 साल हो गए हैं. 40-45 साल हो गए. इससे पहले आप कोई और काम भी कर रहे थे कि नहीं, सिर्फ यही काम कर रहे हैं? सिर्फ यही काम कर रहा था और कोई काम नहीं किया. अच्छा, तो इसमें आपका गुजारा वगैरह हो जाता है? नहीं जी, गुजारा तो नहीं होता, बस ऐसी गाड़ी चला रहे हैं. अच्छा जी, आप ये हमें बताएं कि आप कितना टाइम यानी यहाँ गुजारते हैं, कितना टाइम लगाते हैं आप? मैं सुबह 8 बजे आता हूँ और शाम को 8 बजे जाता हूँ. सुबह 8 बजे आते हैं और शाम यानी 12 घंटे ये बुज़ुर्ग जो है काम करते. तो आप बताएं कि आपको यानी बदन में कोई तकलीफ़ यानी कोई थकावट नहीं होती है ये काम करते हुए? क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि ये सारा बैठने का काम है. थकावट होती है, हमारे लक में भी दर्द होता है. मैं शुगर का मरीज़ हूँ तो इसलिए मेरे वजूद को ज़्यादा दर्द होता है. घर में आप वाहिद कमाई वाले हैं? हाँ जी, घर में सिर्फ मैं ही कमाई वाले हूँ, कोई बच्चे नहीं हैं मेरे. अच्छा, बच्चे नहीं है तो इसलिए आप दिन रात मेहनत करते हैं और उससे आप गुजारा करते हैं? जी, 2 बेटी हैं तो इसी खातिर मैं मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ. वो किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला सकते ना, इसी की वजह से हम मजदूरी करते हैं. ये आपने देख लिए ये दूसरे बुज़ुर्ग थे हमारे पास. तो इंशाल्लाह ये हमारे पाकिस्तान में, हमारे इस पेशावर में कितने ज़्यादा होंगे. तो नाज़रीन कराम, जिसको ये वीडियो पहुँचे और हम इनके नंबर, इन भाई साहब के, हमारे बुज़ुर्ग जो है इसके नंबर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आया होगा. तो इंशाल्लाह जो भी इमदाद हो, जो भी हो, तो आप डायरेक्ट इनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और इनको इमदाद कर सकते हैं. क्योंकि इस उम्र में ये भी चाहते हैं कि हम भी घर में आराम करें और ये ठंडे ठंडे मौसम हो, गरम गरम बिस्तर में हम गुजारे. तो नाज़रीन आइए हम आपको कुछ जवानों से भी मिलाते हैं. नाज़रीनो दे वक्त के तासो गोरई दा यो यंग लक ना से और ढेर शौक के और ढेर जोश के लगिया दे कार कई और खपल कार माने फोकस थे. नो दे न बमुंगा स मालूमात को. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सिंगाल ले जी. शुक्र दे. तासो नुम सदे ज़माना वासिद. असद. तासो नुम सदे असद. दा तासो दे वक्त के स गंडई दा लोडिंग कार दे सिलमी द ला जरदोजी कार दी नमंगा गंडले गए यू. دا لکه مونږ ته خوښکاري دا تاسو زردوزي کوي, دا کمیس ته شرټ ته دا څه باندې تاسو کار کوي؟ دا مونږ شرټ باندې کار کوو لګي جی. دا آرډر کار دی, دا تصویر کار دی. ښه, دا د تصویر کار دی. تاسو د تصویر نه ډیزاینینګ کوئ؟ جی, تصویر نم کوو, هر یو شی نه ډیزاینینګ کوو. دا به څونه ټایم کې ختمیږي؟ لکه دا تاسو دې کې ډېر کار هم کو, نو دا به مزید څونه ټایم کې ختمیږي؟ دا مزید یو ورځ نوره دي. یو ورځ نوره دي. لکه کم از کم یو هفته کې به دا تاسو دا کمیس کار چې کم دی دا ختمیږي؟ جی انشاءالله یو هفته کې ختمیږي. حاجی ناظرینو دې وخت کې دا مونږ سره خوا کې دا بل کس هم ناست دی او دیم دې سره په مقابله کې مخامخ لګیا دي کار کوي. نو دې نه به هم څه معلومات وکړو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. څنګه حال دی؟ شکر دې صاحب. تاسو نوم څه دی؟ اشفاق حسین. اشفاق حسین بھائی, تاسو هم لګیا په دې شرټ باندې کار کوئ, تاسو مرګره هم لګیا دې کار کوي, نو تاسو دې باره کې څه وایي موږ ته؟ یره جی بس مزدوری کو لګی والله شکر دی جی. او دا تاسو څونه ټایم نه لګی دی کې؟ یره جی زما خو تقریبا 20-22 سال وشول دي کار. ماشاءالله ماشاءالله, ډیر زاړه کاریګران دي جی. ها دې نه مخکې مو څه کار کولو کنه, بس صرف هم دغه کار کوي؟ جی ما پهلا سکول ویلو کار سکول می پریښه دی او بس اوس دې کار خپل لګیا مې خپل مزدوري کوم. ها نو مزدوري درته لکه ډیره ښه ملاویږي؟ بس شکر الحمدلله جی, خپل وخت تیرو, غریبې وخت تیرو پکې. ډیره مهرباني. دا تاسو وکړه مونږ مخکې زمونږ په نظر باندې یو فریم وختي راځي ګورو, یو تصویر دی هغه راځي او مونږ هغه تاسو ته ښایو. د کیمرې په نظر باندې مونږ به دا تاسو ته وښایو. دا تاسو وګورئ,
او د دې باره کې به مونږ د دې استاد نه هم معلومات وکړو. نو راځئ چې اوس مونږ د دې کارخانهدار چې کم مشر او کم استاد دی نو راځئ چې هغوی سره ملاقات وکړو او ستاسو ورسره یو څو خبرې وکړو. ګرانو ناظرینو راځئ چې مونږ د دویم کارخانهدار سره ملاقات کوو. دویم کارخانهدار دې وخت کې ډېر مصروف ترینه دی او مونږ به ده ته التجا کوو چې مونږ ته هم څه ټایم راکړي. نو د دویم کارخانهدار ته څنګه چې تاسو وکړه مونږ د کارخانه کې څه تپوسونه وکړو نو د دې کارخانې چې کم مشر دی نو راځئ چې اوس دی نه هم څه معلومات وکړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه جناب؟ ټیک ټاک خیریت دی جی. ستاسو نوم څه دی جی؟ ابرار خان. ښه ابرار خان صاحب مونږ خو راغلیو کارخانې ته دلته کې او د عوامو ته د ناظرینو ته ښایو چې کم بار دا تاسو وینئ او دا کم د ویډینګ دا د ودونو دا کپړې ملاویږي او دا دکانونو کې دي دا ستاسو په بساطت باندې جوړیږي دلته او شپه ورځ په محنت کوئ. مونږ ستاسو کسانو نه هم ښه تپوسونه مپوسونه وکړو نو اوس مونږ تاسو نه هم یو څو تپوسونه کوو. ابرار صاحب دا راته وایي چې تاسو دا کار کله نه کوئ؟ ایرا زما په دې کې وشو 22 کاله وشو په دې کار کې. ورکوټ هم تقریبا 12 کالم چې دې کار ته ناست یم او زموږ پکې ښه وخت تېر شو ډېر ښایسته وخت تېر شو. خو اوس دا 15 کالو نه دا دور چې کوم روان دی زموږ د دې کار محنت پکې ډېر دی او سلا هغه شان نشته دی. خو زه دا زموږ چې کوم مزدور طبقه دا تقریبا په دې پېښور کې صرف د پېښور خبره کوم 4 نه 5 لاک مزدوران دي کې. ابرار صاحب مونږ دلته یو تاسو سره یو دوه بزرګان ناست دي مشران دي چې کم از کم عمرونه هم د 55-60 په منځ کې دي. نو آیا تاسو دی چې کم کار کوي نو تاسو دی ته هغه کار را پیسې ورکوئ که نه دې نه علاوه هم دی سره تاسو څه امداد کوئ؟ یاره زما په حساب باندې دی اوس د 55 نه اوړېدلي کسان دا 60-65 والا ما سره دي. دی چې کوم حساب سره لکه کار کول غواړي لکه نن سبا چې کوم کاریګران ینګ دي ای کار لاس پیټه کار شته دی. زه خپله ډیزاینر یم یو که نه خو دی هغه مقدار سره کار نه کوي. خو زه زما وس د دې 2 کسانو چې دلته کې کم ناست دي دا زه الله پوره کوي او چې کم زه د خپل د جیب نه دی سره 1.5 دا امداد کول دی نه زیات زما هم وس نشولی چې زه خپله مزدور کار یم که زه د دې نیک یم خو زه خپل نیک نه ګڼم. زه خپل لکه دا مزدوري زه کوم زه ډیزاین تیاروم هغې نه پس چې دی که نه زما کاریګران کار کوي. دا اوس د میګزین کار دی خالی ګله دی دامن هم شته خو لا مې چاپ کړی ډرس دا دی دا جوړ شوی ډرس دی دا د میګزین کار دی. نن سبا ډېر کسان شته دی چې لکه دا نشي جوړولی خو په نامه باندې کارخانهداران دي. نو هغه چې کوم ښه کارخانهداران دي هغه یې پکې خراب دي. بیکاره خو کال 2 کې چې چا کار زده کو هغه کارخانې وباسي نو ټیک دی. خو زه وایم چې کوم یو سړی لکه دې کار مقدار باندې پوهېږي دې کې ډېر استادان داسې شته خو هغه د بجټ په وجه باندې هغې خپل کار نشي کولی. نو تاسو سره چې دا کم لکه کاریګران ناست دي لکه مونږ دې کې وکړه ډېر ځوانان ینګ هلکان هم ناست دي دا مشران هم ناست دي نو تاسو ته لکه دې نه علاوه تاسو دې کې څه بچت مچت شته دی کولی شئ؟ یاره فی الحال خو چې دی که نه چې څوک څونه پیسه لګولی شي که نه هغې مطابق ګټه اوچتولی شي. مونږ د لاس مزدورانو لاس مزدوري کوو دې کې صرف مونږ خروس کو بس دغه شته دی. دې نه علاوه اوس فی الحال نشته دی. پهله به ووه پهله لکه نن 15 سال پهله چې کوم سیسټم و نو هغې کې به ووه لکه زه به 2000 نه 1995 خبره وکړم هغه ټایم به موږ به 2 تولو کالو پیسې ګټلې شوې. هغه ټایم زما په خیال 4000 4500 5000 کې توله وه. اوس دې ټایم کې 1,07,000 که 8 کې دی نو موږ د یو رتی پیسې هم نشو ګټلی دی کې. لکه تاسو وایي چې دونه ګراني شوه اول ته نه مالونه ګران شو
او د دې د وجې نه لکه تاسو بس خپل مزدوري ښه کوئ پر خجی ابرار سے مونږ دنه یو ډیزاین وکړو یو غټ تصویر مو وکړو چې هغه تصویر دلته کې مونږ سره دی نو مونږ د دې تصویر باره کې وایي دا مونږ وکړو آیا دا تصویر د کیمرې نه وته دی کنه دا تاسو بل طریقه باندې کړي او دا څه لپاره دی دا اصل کې دا سٹارټ کې مونږ ډیزاین جوړ کړو یو شارټ فراق ورته وایو نو دا ما سمپل جوړ کړو تقریبا دا اوس یو کال نه زیات شو دا چلی ما سره دی باندې تقریبا میکسی اډر هم راغلی دی شارټ فراق هم راغلی کمیزونه هم راغلی 13 هفته کې مونږ د دې سلور کمیزونه جوړ کړل داسې هغې نه مخکې مو شارټ فراق اوس دا شارټ فراق جوړیږي لکه سمپل خو بس اوس مال دکاندار سره دی یا خرڅ شي یا ورسره یې که نه هغه مونږ سره فوټو سټیټ پروت دي نو هغې نه بیا مونږ ګورو جوړو ورته دا د دې اصل فوټو سټیټ دا دی مونږ ناظرینو تاسو ته د خیو د کیمرې په نظر مانی لکه تاسو خو دکاندار ته لاړ شئ او تیار یو سوټ خوښ کوي او هغه والی جوړې کوي دلته کې دا تاسو کته چې په هر یو کارخانه کې په دې باندې څونه محنت کیږي د سار د 2 بجو نه د 2 بجو نه اتو بجو نه والی تر د شپې پورې دا باندې کار کیږي او دا ډیر په محنت باندې تیاریږي او دا تاسو کو چې قسم ډیزاینونه د میگزین ډیزاین وی او کم چې تاسو سلیکشن کوئ نو دا غي له طرفه تاسو ته هغه شان ډیزاین جوړیږي نو ګرانو ناظرینو دا تاسو وکړو د ابرار استاد کارخانه او غي سره مونږه خبرې اترې مو کې او غي سره مونږه د ډیزاینونه مو کړ او خبرې مو اترې مو کې نو مزید راځي مخ کې